أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. جو مومن بتا سوداڑی روری دلی او پدے آیات کہ اللہ پاک دخبل و دوستان و دولیاء مرتبم ذکر کئی او داوی تعریفم کئی چی اولیاء سوکتے نو اللہ سر تنبیح لفظ دے دا خبردار ہے پدے دا طالبان پوئی گی دا دا تاکید دا پار استعمالی گی دا دا توجہ دا پار استعمالی گی اللہ خبردار ما تا متوجہ شے او خبر دیر زیادہ ہما دا خبردار دے خبر تا متوجہ شے دا دے خبر دیر لوی اہمیت دے او دیر درانہ خبر دا او دا چے ان اولیاء اللہ دا بیا دا تاکید لفظ دے طالبان پہ پوئی گی چے بے شک یقیناً دا اللہ دوستان لا خوف علیہم دی باندے با اس یرنی زنکدن کے بپدوی یرنی قبر کے بپدوی یرنی دا قیامت پرد او چه سمر رستو کم سیزون ناروان دی دا غین بدوی یرا گبراہت بنی ولا هم یحزنون او کد دوینا پا دنیا کے خز پاتے شوی بچی تے پاتے شو مال دولت تے پاتے شو کارخانہ تے پاتے شوا نو دے پس بدوی غمجن نشی ولی دا دے نخکل خوشالے بخدای ورکی او بیا دا دے ایت آخر کوئی لہم البشرہ پھر دنیا کے بم خدای خوشالے ورکی چکم وقت مری خدای بہت جنتون او خی او دا دنیا جن بے دا امن او دا اطمینان او دا سکون وی او آخرت کے بم خدای جنتون ورکی لیکن زمارونو اولیاء اللہ دی سوک دی کی اس بعض خلق دیر زیاد افراد کئی بعض خلق بی دین خلقی او دا دین نلریوی نکونا و پلاران خلق دیر شوی نو خلق غنوسو تا دا ولی نسبت کئی دا دا خدای ولی دی او بعض خلق نیکانی او صالحینی او دا کرامت خواندانی او خلق غیت سبک گوری دوارو طرف ہوتا چی دا من دا طالبان ہوتا افراد تفرید وی دا شورو شوی دے نونن دا تاسو پویوم چی اولیاء دیسو دا طولو نلوم بے اولیاء دا خدای دوستان ہوتا وی ولی ستا وی دوستا وی دا ولی نوری معنی مشتا خو مشور مانا ہے دوستا دوست اولیاء اللہ مانا دا اللہ دوستان نو پٹولو کے تاسو جسمر مسلمانان یہ نو منگ طول دا خدای دوستان یہ ولی ذکر کافر دا خدای دشمن دے نو دوست او دشمن مقابل دے نو علکہ من دا خدای دشمنان خو نیو کن دا خدای دشمنان سوک دی کافران دی غیر مسلم دا خدای دشمنان دی نو چه دا خدای دشمنان شو مسلمان سوک شو دا خدای دوستان خبر اخلاص شو نو ہر سڑی چی مسلمان دی او دے دا اسلام مطابق پل جند و زندگی تیرائی دا حضور پاک دا سنت و تابعداری کئی بس دا خدای ولی او دا خدای دوست دے دا خدای دشمن نہ دے لیکن رب العالمین دا دی رست و آیات کے پخپل تعریف کئی دانا چی دا دانتاو لکم چی دا خدای ولی یا یو صلی دے او زیخ پلا و تولکم چی دا خدای ولی دے نا دا ولایت معیار منتا خدای خولے دے چی اولیاء سوک دے اللہ خب کوئی گی اللہ وی زوی ملک دا زمان دوستا نو زبا ویم چه زمان دوست سوک دے نو تاسو بے پی جانے نو اللہ خپل دخپل دوست یو معیار کھولے دے یو تعریف منتا کردے دے او منتا یو نخرا کردے دا بسو کی الذین آمنو لنبے خدا چه عقیدے درست دے ایمان دا دیر لوی بحث تے منگ طالبان ہوتا پا بخاری کی پا کتاب الایمان کرے روک دے خبرے کر خود تاسو خو اغی باندے نپوئی گئے نسلان بدوی ہم چے عقیدے اب دا شریعت برابر ہے عقیدے اغی چے کما اللہ و دا اللہ رسول ذکر کرنے دا الذین آمنوا لنبے داشت اس کا عقیدہ کے فرق دی
او عقیده ګډه ونی نو دې د سر نه مسلمان نه دی نو د خدای ولی به د کم ځای نشي مسلمان نشو عقیده ګډه ده خرابه ده الله سره شریک ګڼي د الله د رسول هغه عظمت نه کوي چې کوم د خدای د رسول الله کتاب ذکر کړي د خدای فرشتي اخرت جنت دوزخ قبر عذاب د دې سيزونو نه سړی انکاری دي او یا دې کې غلط تعویلات کوي نو چې هر کله عقیده درست نشوا نو ایته ول مریدان غني او ایمان کې شک کوم نو دا سړی د ایمان نه بار دي د خدای ولی به کم ځای نشي نو لومبه معیار دا چې وګور عقیده څنګه ده عقیده برابر ده او کنه ده دې د الله د وجود او د الله د وحدانیت اقرار او تصدیق کوي کنه کوي د د پزړه کې د الله هغه صفات چې کوم د خدای خاص صفات دي هغه مخلوق لدی ورکای کنه ورکای نو کدی وای چې نه د الله د خاص صفات صرف د الله دي دا د بل چا نشتا نو بس دا سوچه مسلمان بچی با خدای ورکی بل سوکے نشی ورکولی اسباب جدا شے دے لیکن پا اسباب و نتیجہ دا خدای پالاس کے دا مونگ با ڈاکٹر لدور ڈاکٹر نا بے علاج کو و ڈاکٹر تا نشی جوڑو لے دالک پا ڈاکٹر پالاس کے و داروں کی شفا با اللہ چاہی مونگ با ودونا کو خدا واده او د واده نه پس چې کومه تقاضا ده اته بچی نشي دن کوله تب علاجم کې علاج تعالی بچی نشي دن کوله دا د اسباب او درجه ده اسباب به مؤثر نه غني چې د خزه سره خاون یو ځای کونو بچي خامخا کیږي او چې د ډاکټر نه علاج کو د حکیم نه یا دم داویز نو خامخا به بچي کیږي دا خامخا والی پکې نشتا دا دین پس بچی ورکول دا د چا کار دی دا الله کا ډیر خلک کی ډاکټر او توي تا کې بیماری نشتا او خزه کې دیم بیماری نشتا او بچی په قسمت نه چاله لکان چاله جنکه یهب لمن یشاء اناسا چاله خدای وې جنکه بخم و یهب لمن یشاء الذکور چاله نارینه بخي او یزوجهم ذکران و اناسا چاله لکان او جنکه الکان ډیر وی جنکه لګي وی جنکه ډیری الکان لګوي و یجعل من یشاء عقیما الله وې چې زو غړم شانډه پیدا چې خدای شان پیدا کی قسم په خدای ک ډاکټر حکیم دمګر اسو کله بچي ورکی دا به خپل عقیده بیماری ډاکټر نشي جوړولې دی به علاج کوي یو سبب دی د علاج نه پس شفا د خدای لاس کې ده روغ صحت عزت د خدای لاس کې دی د دنیا دا ټول نظام د رب العالمین په لاس کې دی او هغه علم چې په ټول مخلوق د خدای او ټول مخلوق دا غینه بار نه دی دغه علم د غیب دی دا د چا دی دا د رب العالمین دی هر وخت کې الله ته پته ده چې مخلوق کې څه کېږي او قرآن شریف په چې څومره پاڼې د اونو نه پریوزي په دې الله خبردار او څومره دانې چې په ځمکه کې دننه دي په دې رب العالمین خبردار که خدای پاک چاله اطلاع ورکوي او څوک پې خبرئ الا من ارتضی من رسول اطلاع ورته وایي خبر ورته وایي نو که خدای چې ته یو نیک بنده له د کشف په ذریعه اطلاع ورکړه یا یو پیغمبر له د معجزه په طریقه خدای اطلاع ورکړه نو دا الله کوي کولی شي خو اصل علم چا سره دی د غیب رب العالمین سره دی هغه چا سره نشتا الله سره دی دا صفاتونه د خدای دی نورم شتا د قیامت دروازه مالک د جنت دوزخ مالک د قبر د عذاب او د خوشالو مالک پتنی مشپه چې وته چغه وستا مصیبت ختمون کړي دا ټول صفاتونه د چا دی دا د الله دی نو کدی صفاتونو کې سو ګډوډواله کوي نو د ایمان لال تباہ او برباد دي نو چې ایمان غرق شو نو زوته ولی څنګه وې نمبر 1 نمبر 2 ور پسې لاړ شو وکانو یتقون ګورس چې بیا تقوای پکې او دلته طالبان پیږي دا صيغه د مضارع وته دی وای او فعلیه وای کانو یتقون یعنی هر وخت په هر آن کې پدوی کې تقوا وي او چې کوم وخت کې ګناه راځي تجدد د طالبان په کویږي ګناه راځي ځان ته بچ کړي بل وخت کې ګناه را ځان ته بچ کو بیا د ګناه را بیا ته ځان بچ کو غیبت وسره کیږي دې ته پاسي مکوي غیبت دروغ وته سو کوئی دا هر آن کې او هر وخت کې د وړي ګناه نه د غټي ګناه نه د بدعت نه د کفر د شرک نه د دین ځان ساتي دې ته متقی نو چې تاسو سوچ کوي چې وسړی مونږ نه کوي نو دی ولی د خدای کې دی شي نه دا فاسق دی فاجر دی
دی د خدای پنځ د خدای مجرم دی یو سړی روزه نه نیسی دی د خدای ولی کې دی شي سوال نه پیدا کیږي یو سړی زکات په فرض دی نه ورکوي دی د خدای ولی دی فاسق فاجر دی د خدای ولی دی کم ځای کې دی شي په یو سړی حج فرض دی او دی فرض حج نه کوي دی د خدای ولی نشي کېدی دی ذمہ دار دی دی فاسق دی چې د فرایض نه عمل نه کوي نو چې سړی فاسق فاجر وي دی د خدای ولی کم ځای کې دی شي دې سيزونو باندې یو سړی ګیره خړای خپکهږي بنا ګیره واجب ده او دې همیشه ګیره خړای او ته دا خو زما پیر صاحب دی او نیک سړی دی نه دا نیک نه دی نه ولی ګیره خړای دی ولی مونږ نه کوي زمانون زمون دا وطن خو شکر دی ډیر نیکان او صالحان او بزرگان پکې شته لیکن خصوصا زمون د پنجاب طرف ته او یا سند طرف ته داسې خلک دي چې مونږ نه کوي سیګریټ چیلمان او چرسونه او بنګونه او دمتوب او قواله او موسیقي د کاری پټي مونږ نه کوي یو دا چې ټول یو شانتي دي نیکان هم پکې شته او خلک ورپسې روان دي دا زما مرشد پاک دی دا به ما جنت ته رسوي ولې دا د پلان کې نوسې دی نیک سړی یې نیکه تېر شوی دی بېشک ټیک خبره ده چې نسب ښي نو فایده نوسو ته رسوي خو اله چې نوسې نیک عمل هم کوي چې دې خپل نیک عمل کوي د نکاح هغه فایده ورته رسېږي او که دې په خپله فاسق دی او بدعمله دی او نکاح نیک سړی دی د نیکه پلار نیک سړی دی نو صرف د پلار په عمل دی نه تېرېوځي وان لیس للانسان الا ما سعی دی به خپل کوشش او خپل محنت به کوي دواړه طرفینو تروانې شروع څوک د اولیاو نه انکار کوي لکه ولې انکار کوي څوک د اولیاو کرامت نه مني هغې نه انکار کوي ولې انکار کوي ګوره حضرت زکریا علیه السلام د حضرت مریم کفاله کول مریم ماشومه پیدا شوه مور یې منښته کړې وه انی نظرت لك ما فی بطن محررا یا الله زما په دې ګېډه کې چې کم شی دی کم انسان دی دا ما د بیت المقدس یعنی بیت المقدس ته وقف کا آزاد نه کړي خدمت وکړي د هغې دا خیال و چې ګنې ماله به خدای زوی راکړي ځکه خدمت هلک کوي جنۍ نشي کولی ناګانه جنۍ پیدا شو فوراً اللہ توئی ربی انی وضعتها انسا وليس الذکر کالانسا وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم اللہ ما خو جنۍ راوړه الک خو د جنۍ پشان دی الک خو خدمت هم کوي بارم ګرځي جنې خو هغه څه نشي کولی خدای دا بس کېږي او نو مې ورته کېښود مریم الله زه ستا په ذات د دې او د دې د بچو د شیطان نه امن غواړم دې لم د شیطان نه امن ورکا او د دې چې بچي پیدا شي یعنی اشاره دې له ورکړه چې دې له جون ورکا بچي مو ورکا او د شیطان نه په امن کا ماشومه جنې خو زیره د بیت المقدس ته وقف کم نو د جمعات بار د سړو خدمت نشي کولی نور کولی شي ځکه لویه شوه نو میلمنو له به لنګر پخوي په کور کې دننه روټۍ به کوي تر څو چې پیغله شوي ني د ستر شوي ني د جومات جارو به کوي اوس دا به پالي څوک نو د دې د پلار ډېر شاګردانو په بیت المقدس کې نو یو وی زه به یې پالم بل وی زه به یې پالم بل وی زه به یې پالم نو ګوره فیصله یې په څو کړه فیصله یې په دې وکړه چې ځو دریاب ته او دا چې موږ په کوم قلمانو تورات لیکو نو دا قلمان به اوبو کې واچو نو کله چا قلم اوبو یوړو نو هغه به اب پکې ختمي او کله چا قلم د اوبو په سر پاتې شو نو د مریم کفالت او ذمہ داری راغی شو قرآن شریف وایي زنه نو لاړم قلمان اوبو کې واچو نو د ټولو خلکو قلمونه اوبو یوړل او د زکریا علیه السلام قلم په اوبو د پاسه پاتې شو بلکې بعضې مفسرین وی چې اوبه د کم طرف نه راتلې نو هغې طرف ته روان شو اوس قلم خو د خوړلې یا د لرګي قلم په اوبو خو بره نشي تللی اوبې وړي دا د زکریا علیه السلام معجزه شو معجزه دې ته وایي چې د پیغمبر نه یا د پیغمبر په مخ کې د هغه د منشا مطابق داسې یو کار صادر شي چې هغه د عقل نه بالاتر یا رته نه صادر شي لکه د ګوتو نه اوبه بهېږي د ګوتو د میان نه اوبه راخوټ کېږي د میان نه مثلا او یا د هغه په مخ کې
دا هغه د منشا مطابق یا د هغه د عزت دپاره یا هغه د پیغمبرۍ د طاقت د ښودنې دپاره داسې یو کار وشي چې هغه د عقل نه بالاتر نو دا وګوره عقل نه بالاتر قرآن شریف کې الله فرمایي وکفلها ربها زکریا والا خدای پاک علیه السلام زکریا اوله خدای پاک ذمہ دار کو ولې دې کې دا حکمت چې د مریم مور او د زکریا علیه السلام ښځه خویندې وي نو د مور خور ترور له خدای پاک ورورسه الخالة بمنزلة الام حضور پاک فرمایي ترور د مور خور د مور په ځای هغې له خدای ورورسه هغې تربیت کو نو خیر قصه اوږده ده زه ټوله قصه درته نه کوم دونه درته وایم چې ولی یو کوټه جوړه کړه هغه کوټه کې به دا مریم تېره کړې وه چې لږه لویه شوه او چې زکریا علیه السلام به کله ته نو جرنده به یې ورته واچول نو چې زکریا علیه السلام به راغی او جرنده به یې کولاو کړه او کوټې ته به وردننه شو نو مریم سره به ښکلې ښکلې خوراکونه پراته بلکې بعضې مفسرین لیکي د اوړي میوه به ورته په ژمي کې ملاوي او د ژمي په اوړي کې او خشته خوراکونه قرآن شریف وایي کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا کلما دا طالبان پې پوهېږي هر کله یو ځل نه کله چې به م زکریا علیه السلام داخلېده هغه کوډګۍ ته محراب دی ته وایي دا مونږ چې پکې منځ کوو دا محراب ظرف هم استعمالیږي خو اصل اسم اله ده ځای د جګړې شیطان سره چې کوم ځای بنده عبادت کوي دا د جنګ ځای وي امام دلته ولاړې تاسو ټول امام پسې ولاړې نو دا د امام د شیطان سره د جګړې ځای دی امام ستاسو ګوره قوت پیدا شو طاقت پیدا شو امام هم دی مقتدیان هم دی نو دا د جنگ ځای شو د شیطان سره پکې جنگ کوي نو چې کوم ځای کې بنده یو کوډګۍ کې د الله عبادت کوي نو بس هغه ځای او هغه مکان او هغه اسباب او آلات دا د شیطان او د نفس د جګړې لپاره نو چې وردننه به شو کلما هر ځله نو میوه پرته ده اوس ګوره قرآن وایي څه نه نو څه وایي زکریا علیه السلام ورته څه وایي یا مریم انا لکې هذا مریم دا میوه د کوم ځای ده ما خو جرنده والی وم چې ابي خو ما سره د بل چا سره نشته یوه دویم دا چې دې وطن کې دا میوه شته نه په دې موسم کې دا د کوم ځای نه ده پوټینۍ مریم ورته څه وایي مریم د کوم ځای نه قالت هو من عند الله د چا د طرف نه ده دا الله دا طرف نه ګوره الله مني دا الله قدرت او طاقت هم مني او دا الله کرامت هم مني قالت هو من عند الله دا خدای دا طرف نه او بیا سوي ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب الله چې چاله وغواړي بې حساب روزي ورکوي پته ولګېده چې روزي رسان څوک دی وایي الله او بې حساب روزي ورکوي چې چاله وغواړي ومن يتوکل على الله فهو حسبه چې څوک په خدای باور وساتي اسباب استعمالي دا نه چې نه استعمالي خدا نه و چې دا زمینداری براله ګټه راکوي دا نه و چې دا پټې به ما مړی او دا باغ نه دا زما اسباب دي په دې باغ کې او په دې پټو کې او په دې ځمکو کې برکت او رزق او مالداري به څوک اچوي الله دا دې تاسو لیدل چې څونه باغونه ګلی ووان اوس د خدای خوښه وه چې په کومه علاقه دا ګلی وروشیندله او څومره د تماکو یې تباه کړل او څومره جوار یې د خلکو ووان او څومره سبزی یې ووان ما واورېدل د شینولي عمره او د غوز عمره ګلی وشوله دا یو پټی یو ځای یو پټی بل ځای کې برباد یې کړه نو که ته وایې چې باغ به ما مالدارۍ ماله به روزي راکوي او دا غنم جوار به ماله روزي راکوي ورشه درد یې کېدل اغا پوټینر ماشومه ده لا پیغلم نه ده او سوی ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب الله چې وغواړي بې حسابه روزي ورکوي څومره ښکلې عقیده د خدای ذات هم مني د خدای قدرت هم مني د خدای کرامت هم مني د خدای روزي ورکول هم مني او دیم عقیده ده چې روزي د چا لاس کې ده د الله لاس کې ده او چې چاله وغواړي بې حسابه روزي ورکوي نو دا د مریم کرامت شو
مریم پیغمبر خونه ده په خزو کې پیغمبر نشي راتلی پیغمبر به په سړو کې نه ځکه پیغمبر به بار خلکو ته منځ کوي پیغمبر به سړو سره ملاقاتونه کوي پیغمبر به نه خلک د ځان له د مسلو تپوس کوي 1 to 1 ملاقات به سره کوي پیغمبر به جهادونو لذي پیغمبر به جنازو لذي پیغمبر به د خلکو غم خادو لذي پیغمبر به خلکو سره ملاويږي خدا خدا کارونه نشي کول کم چې د پیغمبر منصب ده نو خدا پیغمبر نشي کېنه نو دا ولیه وا د خدای نیکه بندګي وا ولیه وا نیکه خدا وا نو چې نیکه خدا وا او داسې شیخ ورقي خارق للعادت زمون طالبان وته وای چې کم سي د عقل او د عادت نه بالا تر پیغمبر ته ملو شي معجزه وته وای او چې د خدای یو نیک بنده ته ملو شي بیا وته سوای کرامت وته وای نو دا یو کرامت شو ته څنګه وای چې ولی زنه منم او ته د ولی کرامت نه منم دا ولی او د کرامت شو کنه دینه خو به انکار نه نو بعض خلک اولیاء او نه چورلټ انکار کوي نه جدا پکې نشتا او دا کرامت هم نشتا او دا بنګړت خبره او دا جوټه خبر خدای نه بخت قرآن کې دی دا الله کتاب کې دی نه سکه دا د خدای د کتاب وینا زمارونو دا نیک بنده چې د خدای وي نو کله خدای د هغې نه داسې کار ښکاره کړي یا د هغې د منشا مطابق د هغې مخکې داسې کار ښکاره شي چې هغه د عقل او د عادت نه بالاتري نو دا به منې زموږ شرع قاید دی د عقایدو کتاب هغه وایي دا چې کوم ناشنا کار د دې نیک سړي نه صادر شو یاره د مخکې د دې نیک سړي په حق کې کرامت شو او د پیغمبر په حق کې معجزه ده دا شی د پیغمبر په حق کې معجزه ده ولې د دې نیک سړي په خدای ایمان دی دا پیغمبر او داغه تعلیمات منی ځکه دا کار وشو که د پیغمبر تعلیمات نه منلې نو دا کار به نه وي شوی نو کرامت خو عزت ته وایي نو خدای قادر نه دی چې هله عزت نشي ورکولی خدای قادر دی داسې عزت هم ورکولی شي چې د خلکو د عقل نه اوچت داسې عزت هم ورکولی شي چې د خلکو په عقلونو کې بالکل نه راځي دا ثابت خبر زبر دی او بل مثال هم درکم حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ لخر لګلو دا چې د میاشتو په مزل لري او د لخر چې کم قومندانو یعنی جرنیل چې وته وي دا غنوم ساریه یو ځل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په منبر دغه سیناسته او आवाज یو که یا ساریه الجبل الجبل اے ساریہ دا منادا مفرد معرفہ مبنی پر زمین ساری طالبان ہوئے اے ساریہ احذر اتق احذر الجبل غر نزانو ساتا یا توجہ کا غرتا یا بل تقدیرم تیستیش یا ساریہ تو الجبل الجبل اے ساریہ غرتا وګوره غرتا متوجہ غر نزانو ساتا چې کم خلق تاسو ناستو لکه مونږ تاسو چې ناستو هلکه ساریه خو د میاشتې کم و بیش په مزل لرې دی او ډېره دې دی نه ورته اواز کوي دا څه کوي نو چا وی عمر کمزورې شوی دی بوډا دی اخري زمانه او چا وی نه څه چل پکې شته خو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ډېر زیات بهادر او د روب د دبدبې خاوندو نو خلک به ترې ګبراوېدل چا غږ نه شو کولی نو چې کله هغه لښکر واپس راغی دا غا جهاد دا واپس نو دا غا جرنیل نه چاته پوسو کو یرا تاسو ته په پلان کې وسه مسله خو نه و پیښه هغه وی ولې مونږ دشمن سره د غرض په جنگ دشمن مخ کې مونږ ورپسې دې کې مې आवाज اورید یا ساریه الجبل الجبل اے ساریه غرنا او یریګا غر ته متوجه وی چې ما دا आवाज واورید ما وی والله انه لصوت عمر قسم په خدای چې دا خدا عمر आवाज دی و عمر نو ما چې غرته مرګرو ته ویل کا غرته ګوره چې غرته متوجي شو نو دشمن را سره دوکا کوله صدا مونږ نه مخ کې مونږه ځان پسې کړیو او د غر نه را پسې بل لخر را روان چې زمونږ دې لخر ته متوجي او د غر لخر هم نشانه وای مونږ چې بیا د عمر आवाज اورید نو هغه لخر ته متوجي شو نو شکست هم ورکړ کله عمر आवाज هم نه اوریدلې نو دا غر دې لخر ته خو زمونږ سوچ نو د شان ویوالي برباد کړي وي وګوره عمر په مدینه منوره کې رضی الله عنه او د میاشتو په مدل لخر ته لري او د مدینې نه هغه لخر ویني هم आवाज ورکړي او خدای پاک دا आवाज مولا ورسي دې تسویل کېږي کرامت دا یو عزت چې خدای عمر فاروق رضی الله عنه
دا عقل نه بار ښه یو بله واقع درته ووایم دریای نیل دا د مصر د قاهرې په دې میانس تېر شوی ما لیدلې زه ورته تللی ما سره دا انیس احمد او زما د ماما زوی دی ریدار شاه هم را سره دریای نیل دا بالکل د قاهرې تقریبا به ووایم په دې میانس تېر شوی لوی دریاب دی رو رو روان دی سړی په حرکت نه پوهېږي که ته پکې یو پاڼه ور واچې نو ایله په خوارۍ به تا ته پته لګي چې دا روان دی او لوی دریاب دی او ځای په ځای پې حکومت پلونه جوړ کړي یو ځای پل بل دی او کشتۍ پکې ګرځي کشتۍ پکې دا رونق خلک په کشتو کې پکې چکر هم لګوي او کشتو کې دننه اوټلي دي خلک پکې ډوډۍ هم خوري او په غاړه باندې اوټلې جوړې دي لکه زمونږ چې څنګه په دې صدریاب یا په نوښار کې د سیند په غاړه د اوټلې جوړ غټ سیند دی ښه مضبوط او مشهور سیند دی تاریخي او شرعي یو لوی سیند دی دریای نیل مشهور سیند دی ډېر خشته طریقې سره حکومت د هغې ډېر پام کوي یو ډېر خیال یې ساتي ښه مزېدار صفا خو د مصر خلق واجبه خلق دی هغه داسې یو پوټې پیسه ټک غوندې دي نو حکومت چې په غاړه کوم بینچونه لګولي دي که نه د سیاحینو دپاره بینچونه یې لګولي که څوک سیل والا په دې بینچ کښېني او دریاب ته ګوري نو هغه هوټلو والا د هغه بینچونو نه هغه لرګي لر کړي چې په دې څوک نه کښېني چې زمونږ په کورسو کښېني نو چې هغې سره په کورسۍ کښېناستې نو پیسې به ورکوې دا سوال فقیر ډېر زیات سوال فقیر دی هلکه حکومت بینچونه جوړ کړي دي تختې ته غونډې لر کړي نو ته به خامخا د هغې هوټل کې کښېنې به نو چې هوټل کې کښېنې نو چای ډوډۍ به یې خورې نو ښه ډبل پیسې درنه سیاحینو نه ښه ډبل پیسې او که چای ډوډۍ نه خورې یا به راته وي پاسېږه ګم وته ګم او یا به راته وي چې څه شی وخوره سمه پیسه د سیاحینو نه ظالمان اخلي ټانګه کې صرف د دوو کسو سیټي شاته پکې سیټ نی یو به کوچواني یو سړی به ورسره کښېني هلکه شاته پکې ولې نی نه چې کسان ګڼي چې ډېرې ټانګې پکارې ونیسي دا یو مسله پکې زیاته په ګاډي کې به ناست دی نو چې ملکي سړی وي د هغه نه به 10 روپۍ کرایلي او چې تای تا نه به شللي خو د خلکو مخکې د نه ډبل اخلي په دې نه شرمېږي ولې وي دا سیاحت له راغلي دي دوی سره پیسې ډېرې دي نو په هغې ته پیسې ګټي ټول سیستم یې په سیاحت روان دی نو دریای نیل به کال کې یو ځل اوچتېده نو کله چې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې مصر فتح شو او حضرت ابو عبیده ابن الجراح رضی الله تعالی عنه د مصر گورنر شو عمر ابن العاصم گورنر تیر شوی دی رضی الله تعالی عنه دی گورنر شو نو خلق ورته وویل چې دا دریای نیل راوچتېږي ګورې کال کې یو ځل او داسې راوچت شي سیلاب پکې راځي چې دا قاهره او دا مصر غرقوي نو زموږ د خلکو یو رواج دی او دا دی چې په مصر کې څومره ښکلې جینۍ وي د مصر خلک اسې ښکلې دي خشته خلک یې داسې تک سپین نه دي لکه د انګریزانو سره سپین خلک دی خو د سقې او د جوسې نه ښکلې خلک دی خشته خلک نمکین چې ورته وایي خشته ښکلې خلک دی نو مصریان خشته نو چې کومه ښکلې جینۍ وي اناوي کالی ورته واچئ او خشته جامې ورته واچئ لکه سیند چې بنده ودېږي نو دریاب ته یې ور وغورځئ جمدی نو چې دا جینۍ ور وغورځئ نو دریاب ښکته شي او روان شي او که جینۍ نه ور غورځئ نو دا مصر غرقوي صحابي وی چې تاسو مصیبت دی جینۍ ولې ور غورځئ دا خو ګناه ده دا خو جرم دی نو هغه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه پسې استازی ولېږه وی حضرت دا یو مسله دلته کې نو حضرت عمر صاحب مال جواب راکا اسې نه زما وخت کې دا دریاب روچت شي نو زه به څه کوم جینۍ خو ګناه ده چې ور غورځوم او که نه ور غورځوم نو دا قوم وایي چې ټول مصر غرقوي دریاب حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دریاب ته یو خط ولیکه عجیبه نه او هغه استازي له ورکړه وی دا خط یوسه او گورنر صاحب ته ووایه چې که کله دریاب روچت شو نو دا خط ور وغورځوه چې هغه استازي راغی اتفاق ده چې دغه ورځو کې دریاب روچت شوی خلقو ورته وی گورنر صاحب ته ابو عبیده رضی الله عنه ته چې یو جینۍ به ور وغورځو ټول ښار به بچ شي
چې ټول غر کېږي سړي م او ښځې م او ماشومان م او کورونه نو یو جنۍ نه بړه صبر کو که نه زمونږ زړه طریقه ده ګورې صاحبه مونږ دې پې یو او که دا جنۍ ګوره نه غورځوله ګوره ټول مصر غر کېږي تبی کېږي یو نه به ځان صبر کو نور خو بچ شي هغه وې نه جنۍ به نه ورغورځوو دا خو ګناه ده ناروا دي حرام دي نو څه به کوو ما عمر صاحب پسې سوال جواب لېږلی صبر وکړه د هغه جواب به راشي یا خدای جواب به کله راځي خلک هم په ششو پنج کې دی او دریاب ته بندونه اچي او دریاب د رینیل ورځ تر ورځ اوچتېږي دې کې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د طرف نه خط راورسېد گورنر صاحب لا گورنر صاحب د عمر خط چې وکړه هغې کې دریاب ته خط لیکلی حضرت عمر فاروق څه وی دریاب ته وی اے دریای نیلا زه د الله د رسول خلیفه عمر مې نوم دی د الله د رسول خلیفه عمر مې نوم دی ما دا خط درولېږه که ته د په خپل حکم چلېږې چې څه دې خوښی کوه جنۍ نه درغورځوو په خپل اختیار چلېږې جنۍ بلکل نه درغورځوو مصر غر کې او که خلق غر کې او که هر څه کې خوښه دې خپله ده خو که د الله په حکم چلېږې د الله په حکم روانې نو زه د الله د رسول خلیفه دا خط در غورځوم چې فورا ښکته شي او تر قیامته پورې بیا راوچت نه شي گورنر صاحب هغه خط راوړ دې وخت کې غورځانګې وایي دنیا او خلک ورته وایي صاحب یو جنۍ به وغورځوو ټول خلک غر کېږو تا او مونږ ټول وایي نه هغه خط یې راواغېسته دریای نیل ته یې وروغورځاو او چې خط یې سینګ دریاب ته وروغورځاو قسم دی چې هغه وخت دریاب نیغ ویخله لاړو او چې هغه ویخله تلې تر ننه پورې لا نه دی راوچت شوی دا کرامت نه شو څه شی شو کرامت څه معنا دا څه کفر خو نه دی دا خدای پاک حضرت عمر فاروق له یو عزت ورکړ او داسې عزت چې د عقل نه بالا تر عزت والا خدای پاک ورکړ چې مخلوق ورته حیران شو دې ته کرامت وایي ډېر خلک وایي د صحابو کرامتونه خو ډېر نشته نري نقل هغه ټول د کراماتو خاوندان چې کوم شي یو ناشنا ښکاره شي نو خلک یې نقل کړي نو هغه خو ټول د کراماتو خاوندانو دا هغوی خو ډېر شي نو ځکه چا وله دومره توجه نه ده ورکړی کتابونو کې نه دي لیکل بعضې لیکلې شوي دي لیکن زما وروڼو درته یو بنیادي خبره بله وکړم د صحابو کرامت څه دی د حضرت ابوبکر کرامت دا دی دا کرامت یوازې کرامت خو دې ته نه وایي چې اوبه دې ښکته شي ډوډۍ دې زیاته شي اوبه دې زیاتې شي هر کار چې د عادت نه بالاتر هغې ته کرامت وایي دوه نیم کاله چې حضرت ابوبکر صدیق کم حکومت کړی او کم مانعینو د زکات چې ښکته کړل هغه ووهل او د قرآن کم خدمت یې وکړه او د حکومت اسلامی کم خدمت یې وکړه او مرتدین یې غلې کړل زکات چا نه ورکوه هغه وټکول غلې کړل د دې نه غټ کرامت بل کم کېدی شي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې د حکومت حضور پاک چې کله وفات کېده نو تقریبا 10 لاکه مربع میل ته د مسلمانانو حکومت رسېدلی څه د پاسه 10 لاکه مربع میل زمونږ پاکستان څخه تقریبا 3 لاکه مربع میل سره پاسه 3 پاکستان یو ځای کا دین هم زیاتو د حضرت عمر په زمانه کې 22 لاک مربع میل ته حکومت ورسېد 22 لاک مربع میل فارس غوندې سپر طاقت فتح شو فارس غوندې سپر طاقت یمن فتح شو مصر فتح شو شام فتح شو پولیس نظام شروع شو فوج نظام شروع شو بیت المال ډک شو او د حضور پاک هغه پیشنګویي ښکاره شوه چې رسول الله مبارک فرمایل وی یو وخت به راشي چې د عراق نه به یوه ښځه روانې مدینې ته به ځي د یمن نه به یوه ښځه روانې مدینې ته به ځي وی بې د شر مخ نه د غل نه به نه یېرېږي دونه امن به هغه پیشنګویي ښکاره شو امن راغی دې نه غټ کرامت بل کوم دی دا کرامت ته کرامتونه دي د حضرت عثمان رضی الله عنه زمانه کې کابل فتح شو کابل داغه زمانه کې فتح شوی دارنګې نور خلفای راشدین چې اسلام سو نخور شو او کافران راغلل او خدای پاک مسلمان یو کافر به ته مسلمان نه کړي په زرګونو لکونو خلق راغلل کافران او مسلمانېدل امن راغی سکون راغی حیواناتو ته قسم دې د حضرت عمر ابن عبدالعزیز زمانه کې چیلې ګډې او شرمخان به یو ځای سرېدل دې ته کرامت نه وي څه وته هر صحابي د حضور پاک معجزه ده قسم دې یو سړی چې روان شي څوک یې نشي سمولی
اوس بنما نرمه کې اور کې به واچې نرمه به کې کاڼې د چونې بټۍ کې واچوه دا به چوره چوره کې اوس سره زر دي دې نه به کالې جوړ کې نرمه به کې خو که انسان روان شو خدای شته که څوک یې سم پلار یې کله په مولیانو ګرځئ او کله په نیکانو ګرځئ او کله په ډاکټرانو ګرځئ او کله په عاملانو ګرځئ زوی مې خراب دي څوک نشي سمولی یو لک څلېرویشت زره هغه خلک تاسو را صحابو مخکنې حالت وګورئ د اسلام نه مخکې لوڼه به جمدی ښخولې که نه ډېرو پکې لوڼه جمدی ښخول بوتانو ته سجدې کولې که نه وایه څه نه کېدل په دا معاشره کې لیکن د رسول الله مبارک په برکت داسې معاشره تې جوړه شوه او داسې صحابه قسم نه شخصیات تې جوړ شو چې تر قیامته پورې دا ټول نیکان عالمان یو ځای کا د یو صحابي د خپې دوړې ته نه رسېږي هر صحابي د حضور پاک معجزه نه شو او بیا هر تابعي د صحابي کرامت دی دغه خپل اخلاق او خوی خپل شاګردانو توخو د قران خدمت د حضور پاک د احادیث خدمت او دا ټول احادیث رسول ډیر غټ کرامت بل کم سکول کالج کې په سبق نو ویلې او د دین سونه خدمت او سونه علاقه فتش نو زمانو د اولیاء او د نیکانو نه چې داسې کار ښکاره شي نو کرامت ورته وي دې نه به موږ به نه د ولي نه انکار کوو د خدای د دوست نه او نه به د هغې د کرامت ته انکار کوو دا خو ثابت څیزونه دي دې نه به انکار نه کوي خو ولي دې څوک په دې به هم ځان پوه کوي الذين آمنوا چې عقیده برابر ده وکانو یتقون او ټیم په ټیم او غړې په غړې سکند په سکند د پزړه کې د خدای یاره پرتی او دې نیک دی د پیغمبر د سنت مطابق روان دی دا سیم نه لکه یو علاقه کې یو نیک خلکو به ورته ولي وي او سیبه په یو کاڼي ناستو بربندو ننګا سیب الکه بشیر جان ننګا سے بربند ننګا سے ودا ولی دی ننګا سے بربند ناشته او خدای ته وګوره داغه عورت مخ کې روس لټول ښکاری او ته ولی نه مونږ نه روزه نیسی لیوانه دی او د دنیا خلق براتل ولا ستاره پاکستان مقتدر شخصیت نوم درته ناخلم دا براتل او هغه کې دا کمال او چې څوک براغه پملا به ولډه ورکو نه پوهیدو وای چې یو ډبه ورکنو اورسید کم خوا چې دویم ډاوی ورکنو بیا ورسید چې درېمې ورکنو بیا ورسید آها دا ولی دی مونږ نه کې وای نه دا مجذوب دی وای الکه جذب منو په شریعت کې شته یو سړی چې د الله او د مدیر انتهایی قرب د وجنه او یو سړی د انتهایی غلبې د حال د شریعت د وجنه به حال کې دیم شي دغه هیڅ اشکال نشته دا هم ثابت دي د په کتابونو یو سړی ډېر عبادت کوي هغه عبادت کې داسې حد دور رسېږي چې دې به حاله باندې شي یو سړی الله سره سوچ او فکر کوي او د الله ذکر کوي او هغه کې داسې حال دور رسېږي چې دې نه پوهېږي په خپل ځان دا خو په شریعت کې شته لیکن دا خو لیونی دی دی خو عبادت نه کوي دی لیونی دی پنور نه پوهېږي دی لیونی دی او د سماته پتیګه د پاسه کوي دی لیونی دی بولتی دی ځان نه پټای نو دا جذب نه دی خدای هم نیک بختو جذب خودی ته و چې د الله عبادت کې الله تقرب کې د الله ذکر کې او پاغي کتاب باندې به حالي راشي دا شته په شریعت کې وخت نشته چې دې مثالونه درته د طيبه لوچته وي لیکن زمارونو داسې خو نشي کېږي یو سړی د جمعات کې غول کوي دا جذب دی یو سړی د په جمعات کې متیاز کوي یو همیشه کوي یو وخم نه یو سړی د بربند ناشتي دا جذب دی یو سړی د مونږ نه کوي دا کومه نه جذب دی چې مونږ نه کوي د باندې غلبه د حال دی دا خو لیونی دی پاگل دی داسې خلک هم نشته نو داسې خلک هم شته خو د پنجاب کې داسې پیران دي غټ غټ بریتې پرېښي ګیرې خرئ او خلک وایي نه جي هغه ته را دنیا په دې لاس کې پرته ده د خدای ظالمه کفر دی وکړو دنیا خو الله ته مخامخ پرته ده د خدای نه ما سوا بل چاته دنیا کوم ځای پرته ده دا څه کې دا خو د پیغمبر نه مولا زیاته مرتبه ورکړه حضور پاک له یو قوم راغی وی مونږ له څه کسان راکا چې مونږ ته دین وخی لس کسان ولا ورکل پته وته نو په دوکې ته بوتله غلس کسان شهیدان حضرت خبیب رضی الله عنه دا مرګ نور قوم راغی غطفانیان وی مونږ له کسان راکا د مونږ قوم مسلمانېږي او یا کسان ورکل په بیری معونه کې شهیدان کړ نو حضور پاک ته خدا پته نو چلته کې را لوجل یعنی بیا ولی لس لګل بیا ولی او یا کسان لګل او د ته پته لګی لاس کې ګرام خړی
او د چا ورسونه په دې پنجاب کې تاسو ورچاو ګورئ په دې ورسونو کې سپي جنګي کتوں کی لڑائی کا افتتاح کر دیا کتوں کی لڑائی کا افتتاح کر دیا اور پتنگ بازی کا افتتاح کر دیا اور مرغوں کی لڑائی کا افتتاح کر دیا نو پیر سے بدا چرگانو دا جنگولو نے افتتاح کی دا عرس شریف اور پیر سے بدا سپو دا جنگولو نے دا عرس شریف افتتاح کی اور پیر سے بدا ملزانو اور دا چرگانو دا جنگولو نے دا عرس افتتاح کی اور پا عرس شریف کی بسی سرکس بھئی جنہ کیبم پکی گڑی گی بربند بندر گڑا نیمے بربند جینا کیبم گڑی کی سرکس کے سرکسونا خطا سولی دلی پدے داغا کی کنا پدے میلو میلو کے دقا سرکس پہ لگی دلی پاگئی کی باز مریانمی پاگئی کی باز سونمی پاگئی کی بجینا کیا گڑی کی سندری با میلی کی گی پاگئی کی با دنیا میلہ لگی دلی لکسن کی داختر میلہ دا خودیتا ہو گورا عرس شریف میلہ عرس شریف اور پیر سیب دا پیر سیب دے رسول اللہ مبارک فرمائی چی او انسان دا انور دا تا پدے لاس کے راحکتا کی او سپومیر تا پدے بل لاس کے راحکتا کی خدا دے گوتے دا بند عمر دا شریعت او دا سنت و خلافی دا پیر نر ساہر او جادوگر پیری خوبا مونگ پدے منو دا سنت و پدیرہ با مونگ منو کدی دا پیغمبر مبارک دا سنت و دیرہ کے دن نہ دے کہ نہ دے کدی دا حضور پاک دا سنت و پدیرہ کے دن نہ دے بازا دا خدای ولی دے تو ورتمو آیا دا خدای ولی دا دنا با آغا کارونم بازی وقت کی کی چی دا عقل نبالاتر کرامت پی او که دا پیغمبر دا سنت و خلافو چی ورنزدے نشے دا پیر ندی دا فیل دی فیل پارا بے کہتی تا ہوئی دا پیر ندی دا نیک ندی دا صالح ندی الکوی استا پیر سے خمز نکئی او مز نکئی او ایک نماز مکہ میں ایک مدینہ میں ایک بغداد میں یو منز خودی پا مکہ کے کئی بل پا مدینہ کے کئی بل پا بغداد کے کئی او دو کم دے گئی خمق الخلق نا پوئے دل تبا ملنگ پلار روانی ملنگ او تور کچکول با سر لاس کی او سوال با کئی دخل کر او گیرہ بے امنی او سخا جامی بے چولی داسی بین بتی دی لکا دیران کی چی بندہ خواہ وی او بین تیراوان چی ذکر ناو دس کئی او ناو غسل کئی او خلق وی چپ شے گوارے دا دا حضرت جسے ملنگ دے او دا دا کوارٹ بابا ملنگ دے او قصدی ہوئی کنا نو بیگالا با دا سر کٹڑ یو پریدی دینا دا من بشیر جان خونا دقا یو ملنگ منیو نبل اللہ کتابا انچا کٹڑو لے سوال نا پید پدا خودی کٹ سوکوا کرین راولا کے پیوارا کرین راولا کے پیوارا کٹ والا آسان خبری کٹ ترمان دے پزان لدی کٹ برابر شریعت من نکی کم دین از برک شو جمع والا دے گا سوال کئی سوال چی سوک کئی سوال دبلنا رسول اللہ مبارک فرمائی قیامت پرد بے پدی مختشا اڈو کی غوخی ٹکلا با پی سوال حرام دے نجیدہ خوادر اجر جسے غریب خو دا خدای ولی و نیک انسانو کوارٹ بابا خو ولی و دا خدای نیک انسانو اگر خو سوال نظر آلے گئے دیکھو پخپلا سوالو نکے شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دیر لوین سالے شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دیر لوین سالے دا حدیث امام دا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ السلام او دا تفسیر خدمت اکڑے تفسیر کابلی دا فارسے کے دا دلی کلے اور دوی محدث و دا کرامات و خاون نو پہ ہندوستان کے لکہ سنگ کی زمان پہ دے پنجاب ہم دا اختیار اجتماعات گزارہ کئی وہ دے پنجاب کے دورسونے ٹول دا میلے پکے لگے دے التا سپی جنگی گی التا چرگان جنگی گی التا سرکس تے التا جنکے دی التا موٹر ریس تے التا موٹر سیکل و آگا شے جوڑ کردے آگا پکی تابی گی سا او التا پکی ساہرات جادوگر لگی اقبل جادوگر کئی میلی بھی بس او التا قوالے بھی ولکان سڑی ٹولو تا جنگی گڑی نو شاہ عبدالعزیز صاحب درس کے ناس تو نو یو طالب و توی صاحب مال اجازت را کر یورس لازم لیکن پا قلع اہو گناہ ٹول گناہ ہونا پکی کی گی نا صاحب مال اجازت را کر یورس لازم و توی دا خدین ایک بختصر کی سولا لی پر لم توب تے جینا کیا سڑی ٹول اشپا پکی گڑ وڑو ہندوستان کے خوار قسم خل اندوان بم بیاتل او سکان بم تل نے پریخوا طالب با بار بار وی سیب بان لکی گی او کال پس دا یو مد پیش دا غدا او زمان لکی گی مال اجازت را نو شاہ عبدالعزیز سیب تریر تنگ رحمت اللہ علیہ دا حضرت شیخ شہید مولانا سنجان صاحب رحمت اللہ علیہ یو خطبات حسن اگئی کشتر آواقع نو اغوال یو خطو لی کدا سے
وی خدا چې دی ما تنګې نو راشه دا خط ځان سره واله نو څه کرخې مرخې راخ کې طالب لی ورکړی وی د دې قبر سره خوا کې یو اونه ده او په اونه کې به یو سړی ناست دی د سپینو جامو هغه له دا ورکړه طالب چې خط ته وکتل ته شي کرخې پرخې خدای داسې شی دی نو طالب هغه خط ته متوجه شو نو چې لاړ نو د قبر سره اونه او په اونه کې یو سړی ناست دی نو ده والا خط ورکړ چې خط یې ورکړ نو سړي ډېر زیات مخلط خلط وخندل وی قلم راکړه نو دی طالب ولا قلم ورکړ نو دا هغه خط په شی ورته څه کرښې ولیکلې وی دا شاه صاحب له یوسه بس طالب په دې خط شو چې خدای دا لیکلي پکې سو او دا واپس هغه په جواب کې سو لیکل او دا سړی څوک دی چې ونه کې ناست دی نو طالب نه هغه عرف مرسر څه په ځای پاتې شو طالبان خو بیا یو ګوټې لږ دغه یې که نه د ذهن نه دې څیزونه ته توجه وي وسوسې وي دا څه وشو او عرف په ځای پاتې شو خط یې واپس شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه لراو چې راویله چې ویې کتل دم وخندل طالب ورته وایي صاحب ما په دې پوهې که عرس خو سر وخوړه اخو بیا ډوسو نه لیدل خو په دې مې پېکه تا ورته څه لیکلي ورته شکر خیم هغه راته څه ولیکل سړی څوک و تا ولې وخاندل هغه ولې وخاندل وی دا سړی چې و دا د دې قبر والا روح د دې قبر والا روح خدای پاک دغلته کینول او واقعي دا کیدی شي زمونږ چې رسول الله مبارک معراج له لاړ نو ټول انبیاء کرام ورپسې په بیت المقدس کې مونځ نه او بیا بعد پیغمبران په اسمانونو کې ولیدل عیسی علیه السلام او یوسف علیه السلام یحیی علیه السلام ابراهیم علیه السلام موسی علیه السلام آدم علیه السلام ادریس علیه السلام دې بر بیا ولیدل نو دا خو کیدی شي نو دا هغه روح نو ما ورته ولیکل چې ته دومره لوی د خدای ولی او نیک انسان نو ستا په دې قبر کې دا دومره ګمراهي کیږي دا نشي منې کولی ځان ته نیک وای او خلک درته نیک وای څومره ګمراهي ستا د قبر په خوا کې کیږي هلکان او جنکې هندوان او سیکان او قوالی او ډمتوب او ګډاتوب جنکې ګډېږي او دا د دنیا ګناهونه کیږي نو ته د خدای ولی څه کوې چې ستا په قبر دا ګمراهي کیږي نو هغه راته جواب کیو لیکل چې دا زما کار نه دی دا ستاسو کار دی زه اوس مړی یم دا زه نشم منې کولی دا به څوک منې کوي دا به تاسو منې کوي ما خدای وصیت نه کړی چې ما په قبر دا لوبې کوي تاسو په خبر ورسېدی که نه نو دا خو حضرت جي صاحب نه دی ویلی چې کچکول ګرځوه او زما خلک پیسې راغونډوه او خدای په خپله یادوه لنګر او دا خو کوټ بابا نه دی ویلې چې کچکول ګرځوي او دا ملنګ شو او دې ملنګي به کوي او سوال به کوي سوال خو حرام دی ګناه ده دا خو هغه نه دی ویلې او نه دی نیکانو ویلې او نه دی بزرګانو ویلې کوم یو بزرګ ویلي چې زما په قبر تاسو راځئ او غلافونه اچوئ او زما په قبر باندې شمع بلاوئ او زما قبر نه بچي غواړئ او زما د قبر نه الکان زامن غواړئ د اولیاء دا ویلي دي نه هغې خو په جون ویلي چې دا کارونه به نه کوئ دا خو خلکو دا شی جوړ کړی نو ما ته هغه ولیکل چې دا تاسو جمدی دا ستاسو کار دی دا زما کار نه دی دا ستاسو کار دی په کار چې ته منې کې ته جمدی یې زه یې نشم منې کولی او یې راته وی چې یو طالب د منې نه کړی شو تا یو طالب او په ما دونه دنیا منې کې تاسو پوه شئ په خبره نو خبره دا ده چې د اولیاءو د نیکانو خلکو کرامت په خپل ځای شته دې نه څوک انکار نشي کولی خو چې کم د خدای ولی وي ګورئ د ټولو نه غټ اولیاء تاسو یې الحمدلله مسلمانان یې مؤمنان بهر کې دې کې آینده جمعه ته یو څو خبرې نورې مونږ بعضې خلک د ولی او د عالم په میانځ کې یو فرق جوړوي هلکه دا عالم دی او دا ولی دی بعضې خلک دا خبرې کوي دا عالم ته د خدای ولی نه وای او ولی ته د خدای عالم نه وای نو خیر به هر کیفو په دې موضوع څه خبرې ما نه پاتې شوې او وخت د مانځه دی هغه به راته آینده وویل خو صرف دونه خبره ذهن کې واچوې چې د خدای نیکان اولیاء کرام شته هغه څوک دي چې ښکلي ایمان لري او تقوا یې پکې او چې ایمان او تقوا پکې نه دا به د خدای ولی او د خدای دوست بني نو چې دا څوک ګیرې خړی او څوک پتنګ بازي کوي او څوک الکان او جنکې ګډوډ او دا قصې پسې دا اولیاء الله نه دي چې هغه د دین خدمت کوي د علم خدمت کوي د تسبیح خدمت کوي د ذکر خدمت کوي خلکو ته ذکر ښیي ذکر قلبي ښیي ذکر لساني ښیي او خلکو ته نیکې لارې ښیي نو دا د خدای ولی او د خدای نیک انسان دی بیا د هغه نه کرامت هم صادرېدی شي څه بده نه خو چې د شریعت معیار شو که شریعت باندې برابر و دا د خدای ولی
دي او که د شریعت نه خلاف د پیغمبر د سنتو خلاف مبتدع دی بدعتي دی دا د خدای ولی نشي کېږي من وقر صاحب بدعت فقد اهان على هدم الاسلام چې څوک د بدعتي تعظیم کوي بدعت څه ته وایي چې په دین کې نوې نوې طریقې راوباسي د دین اصل او بنیاد په دې نوې شیزونه راوباسي د دې سړي عزت به نه کوي کدی او اسلام دی وناړه نو ګوره دغه معیار ته وګوره تقوا او ایمان دی بس دا د خدای ولی دی که تقوا او ایمان پکې نشته دا د خدای ولی نه دی دا دوه سیزونه شي بیا دا چې خدای ولی شو کرامت هم تصادری دی شي او که دا خدای ولی نه او دی فاسق او فاجر دی او د ناشنا سیزونه درته وقول دا به سحر او جادوی دا به د کرامت دی ان شاء الله آینده جمعه کې څه دوه درې خبرې بیا به درته بیان کوم خدم دل آباد حسن کاکا وفات شوی دی او د خټ انور شاه کاکا الله یې دواړو وبخي او الله دې وارثانو له صبر ورکي نور غمونو نه دی خدای پاک پام نعمان کې استاد زنانه نغلا شوی دا الله دې ولا را پیدا کی چې چاته کړي د خدای دې الله مایل کی چې دا شی و خپل واپس کی او دا صبر من کی مشکلات دې الله دې په خیر بدل کی او جو مریض دی بیمار دی الله دې ولا شفا ورکی بادر کا کاظمی بیمار دی الله دې ولا روغ صحت او شفا ورکی ایکسیډنٹ کی او کس زخمی شوی دی الله دې ولا شفا او روغ صحت ورکی زمارونو الحمدلله دا یو خبر تاسو مخ کې لګ ښکارا کوم یو خمنګ الحمدلله لنټر واچو ان شاء الله العزیز لنټر مو واچو ان شاء الله اوس پکې د پلسترو کار شروع دی او د پلسترو نه علاوه پکې د لرګي کار پاتې دی بس خیر دو نو شو چې د مونږ مرګرو ته بلګه سانتیا بشوي سنا سو که خیر ان شاء الله نو دا ټول تاسو په همت شو او دې کې مونږ سره ډېر دوستانو چې چا تعاون کړی دی نو مونږ نه اخلم الله دې ویلم د دې بدلې ورکی او فائد احمد ډېر لوی خدمت وکړو هغه سره مامون او د جاوید او دا رنګ لور د کندي خلکو ډېر خدمت وکړو الله یې ټول د هغې بدلې او خوشحاله ورکی او دعا وکړئ چې خدای پاک د مانځه دپاره قابل کی او خدای پاک د جمعې د مانځه دپاره او رب العالمین د درس او تدریس دپاره قبول کی چې چا ځمکه بخلې ده هغې له دې خدای د دواړو جهانو خیر ورکی بالخصوص زمونږ د جمعې د دې میلمنو ډېر خلک خدمت کوي دی اجرو کې خدمت کوي هغه اجره کې هغه الکان ولاړی د موټر سایکلو خدمت کوي په دې لارو کې ولاړی صفای کوي نو الله ټول ته دعا وکړي چې الله د دې بدل په دواړه جهان نصیب کړي او له فتنو فتنه محفوظ کړي چې څومره جمع کې دوستان راغلي دي او بیماران دي الله ټول روغ صحتونه ورکړي دا یو خبره نه یې رښوا ادا دي چې دا کورونا بیماری خو خدای شکر دې ختم کړه تقریبا الله دې ټول مسلمانان اوساتي او بیا هم سناس آثار شته نو دې د پاره ما نړیر خلک د پوس کوي د دې ویکسینو مطالعه نو ویکسین خیر دې که څوک لګي او لګاوي ښا ویکسینو لګا دا ثبت شي نه دی ویکسین دا خشه دی او لګاوي ما په خپل لګولې ویکسین نو اوس خدا سي چیرې چې حکومت خو دې نوکر پیشو د پاره لازم کړل چې څوک یې نه لګي تنخواه په غالبا بندي نو ویکسین ثبت شي نه دی دا ګوره په بعضې سیس کې به د مولا خبره مانې بعضې سیس کې به د ډاکټر خبره مانې نو ډاکټران ټول وایي چې دا ویکسین دی او دا انسان له فایده ورکوي د دې کورونا بیماری د دفاع دپاره یو ښه شی دی نو ما نه ډېر دوستان تپوسونه کوي چېرې ته جمعه کې ووایې خلکو ته ورسېږي نو بلکل زماره طرف نه تاسو ټول چې ملګري څوک یې اوري ټول ښه دي ولګوئ ویکسین بد شی نه دی او یو حفظ ما تقدم دی یو حفاظت دی بچ کون کی باقی رب العالمین دی الله ټول مسلمانانو لا چې څومره بیماران دي روغ صحتونه او شفا ورکړي سو قرضداران قرضونه اخلاص کې زموږ د حلال او فراخ روزي نصیب کې او چې الله کوم مردگان دی مغفرت نصیب کې او چې چاته څه پریشانې دي په خوشاله بدل کې زما یو دوست په خبر کې دا بشیر حاجی بشیر صاحب او داغه بچی دی دعای غوښته دعا وتاو چې الله خیر او برکت نصیب کړي او څه کاروبار کې پټه لغوندې دغه راغلي بندش راغلي چې الله دا کاروبار ورته کولو کی او الله تعالی د دنیا او د آخر خیرونو خوشاله نصیب کړي الله د امن جن نصیب کړي د فتنو نه الله ساتي او کاروبار کې خدای پاک ډیر برکتونه او ډیر خوشاله نصیب کړي او بندلارې ورته خدای کولو څومره زموږ دوستان دي الله ټول ته بندلارې کولو کې حاضر جمع چې څومره دا چا کاروبار کمزور دي بندلارې
لارې ورته کولاو کې او چې چاته څه پریشاني ده په خوشحالۍ بدل کې په یو یو قدم ته الله اجرونه ورکړي د چا بچی نه الله بچی ولا ورکړي کله چا نارینه اولاد ني ته ولا نارینه اولاد ورکړي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين